بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ټو شفای صحت ټیپس. شفای صحت ټیپس چینل ته تاسو پر راتګ تاسو ته هرکلی وایم او تاسو ډیره شکریا ادا کوم. مینوالو شفای صحت ټیپس چینل نه یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حکیم فضل رازق حاضر دی. مینوالو نن به ان شاء الله د معدې د بدهضمۍ نه نجات لپاره تاسو سره یو څو خبرې او مجربه اسانه او ډیره ارزانه شان نسخه یعنی د پودینې قهوه ستاسو په خدمت کې پیش کول غواړم. مینوالو تاسو ته درخواست دی چې دا ویډیو ټوله وګورئ او دا نسخه په خپل استعمال کې راولئ. ان شاء الله تاسو ته ډیره فائدہ ملاو شي او صحت به مو روغ جوړ پاتې شي. ولې چې تاسو ته ما تیر شوي ویډیو کې هم ویلیو چې د معدې په تندرستۍ او سلامتیا باندې د انسان تندرستی او قوت طاقت قائم وي. یعنی چې معده درست وي نو ټول جسم به تندرست وي. مینوالو خپل خبرې لازم خو اول د هغې نه مخکې ستاسو په خدمت کې گزارش کوم چې زموږ شفای صحت ټیپس چینل ضرور سبسکرایب کړئ او شیر یې کړئ او ډېر لایک کړئ او د ګنټي والا نشان هم دباو کړئ ځکه چې زموږ هره یوه نوې راتلونکې ویډیو تاسو ته په اسانه او د ټولو نه اول ملاو شي. مینوالو چې کوم خلکو ته د بدهضمۍ مسله ده، یعنی چې روټۍ د خوراک نه پسې په معده بوج او دروندوالی راځي، تراو یا تراخه ډیګرونه ورته راځي، قبض یې جوړېږي او په ګېډه کې یې هوا هم ډېره جوړېږي او دې سره یې په ګېډه کې مختلف قسم اوازونه هم کېږي، په سر یې بوج او درد ورته هم محسوسېږي او زړه یې ډېر زیات درزېږي. د معدې د کمزورۍ په وجه ورته قې او الټی هم لګي، په لوږه تنده کې یې هم کمی وي، طبیعت کې یې دروندوالی او سستی هم وي او دې سره سره ورته عام جسمانی کمزوري هم وي. نو داسې مریضانو له پکار دي چې پوره لوږې راتلو نه پس خوراک کوي او په مړه ګېډه روټۍ هم نه خوري او چې روټۍ ښه پسته او نرمه وي او نوڼی خولې کې ښه میده کول چوبول پکار دي. دې سره سره دی مریض د پیدل سیر کولو معمول هم جوړ کړي. نو دې مسلو کې دا نسخه ډیره زبردسته او فوری اثر ورکوي. نسخه دا ده چې سونف 3 ماشه، پودینه خشک 3 ماشه، الایچی خرد 3 عدد، سبز چای 1 ماشه، دارچینی 1 ماشه. دا ټول اجزا 2 پیاله اوبو کې واچوئ او په اور کېږدئ او 15 منټه ورله جوش ورکړئ او حسب ضرورت پکې چینی هم شامله کړئ. دې نه به ډېره زبردسته او مزیداره قهوه تیاره شي او بیا یې په خپل استعمال کې راولئ. انشاءالله تاسو ته به ډېره فایده ملاو شي. مینوالو بدهضمۍ په دوران کې معدې دپاره د چای استعمال مضر او نقصان ده دی. نو په دې وجه مې دا قهوه ستاسو په خدمت کې پیش کړه چې د چای په ځای تاسو دا قهوه استعمالوئ نو د مزې اخیستو سره سره به تاسو فایده هم حاصلوئ. مینوالو زموږ ویډیو د کتو ستاسو ډیره مننه کوم. الله تعالی دې موږ تاسو ټولو له صحت کامله عاجله را نصیب کړي. مینوالو اوس تاسو نه غواړم اجازت، انشاءالله راتلونکي ویډیو کې به ملاویږو. د لوی الله په امان.